بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانې مینهوالو، زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربل که زمان امن ټي وي سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو دغه ټایم کې ولاړ یم د اکبرپوره سیمه کې ډسټرکټ نوشهره کې. څنګه چې موږ ګورو تقریبا دا درېیم اتوار دی چې د اکبرپورې په سیمه کې سستا بازار لګي. او سستا بازار مقصد دا دی چې اکثر موږ ګورو چې روزه راشي نو روزې سره سره په مهنګایي کې هم اضافه وشي. عوام د پاره چې دا ډېر زیات مشکل ترین وخت وي. نو دغه ټایم کې د اکبرپورې په سیمه کې سستا بازار لګېدلی چې په هغې کې غوښه، ماسته، سبزي، فروټ، هر قسم چې کوم سیزونه دي ضروري چې کوم د استعمال لپاره خصوصا د افطارۍ لپاره چې کوم استعمالېږي په دې کې موجود دي. نو مخکې ورځم تاسو سره د بازار وزټ هم تاسو باندې ګورم او عوام سره به خبره اترې هم کوو چې دی چې نو سوي او د دې چې کوم د بازار چا لګولې دی هغه سره به خبره هم کوو چې کوم دی کې ټیم دی د دې چې کوم نگرانی کوي هغه سره به خبره اترې هم کوو. نو موږ سره اوسئ تاسو. قدرمنو دغه ټایم کې ما سره سید فاروق شاه صاحب ولاړ دی کوم چې د دې سستا بازار سکیورټي انچارج دی. نو خبرې وکړو چې دا دومره په ګڼ شمېر تعداد کې د عوام راځي نو بیا د دې سکیورټي څه صورتحال دی. نو سید فاروق شاه صاحب خپل خیالات شریک کړه سره. جی السلام علیکم. او زموږ د تاسو سیستم ګورئ لګیا دا اکبرپوره کې دریم بازار دی زموږ د الله فضل سره کامیاب لګیا دی چلیږي. او زموږ سکیورټي تاسو کته شي زموږ گیټ باندې هم کسان ولاړ دي باقاعده دلته انسټالونو باندې دوه درې کسان زموږ سکیورټي والا ولاړ دي او دې کې د سیول کپړو کې ولاړ دي. او شکر دې مونږ خپل ځان باندې فخر کوو او زموږ کم تحریک دی دا غریب خلکو له دی او مونږ امید کوو ان شاء الله مونږ مزید مخکې بدا سيزونه بلا کوو. الله دې نه کې که خدا نه قضا دلته کې ناخوشګوار صورتحال را پیدا شو نو آیا تاسو دې لپاره چې نو تیار یې ذهني تیار یې مخکې نه مدرس دغه کړی دی کنه روکتام لپاره مو کړی دي؟ جی بالکل. او دې موږ داسې سیستم کړی دلته موږ سره پولیس کردار ادا کړی دی. پولیس کردار شته پولیس ولهم دې کې سیول کپړو کې ګرځي لګیا دي او زموږ خدمت کوي او داسې الله نو کې داسې واقع بنه راځي به ان شاء الله. مطلب دا چې پولیس چې کوم دی د اکبرپورې هغه تاسو له بیک اپ درکړي؟ بالکل بیک اپ ورکړي جی بالکل لګیا دي او دې کې دنه سیول کپړو کې جی موجود دي. جی قدرمنو دغه ټایم کې ما سره تکشا وی ولاړ دی خبرې وکړو ور سره چې دا نن چې کوم دی سستا بازار لګولې دی نو دې حواله سره خبرې کوو چې عوامو ته ډېره اسانتیا ده او ګوره مډیر په ګڼ شمېر تعداد کې نارینه او زنانه هم راځي. نو اتیک وای صبر سره شریکوي دا کوم چې اکټیویټي شروع کړی دي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو د میډیا او د ټولو مرګورو ډیره مننه ډیره شکریا چې تاسو موږ وخت راکو او دا شی تاسو هایلایټ کو چې خلکو ته پته ولګي چې د تحریک لبیک اکبرپوره د نوجوانانو دا کاوشونه او د منډه تړل چې تاسو کوم ګورئ نو دا زموږ میشن دی چې اسلام پاکستان او عوام او الحمدلله قائد محترم چې موږ کوم میشن حواله کړی دی نو په هغه مت کې چې دا څومره زموږ مرګري دي دا موږ د جیب دی کې چندي کو دي کې موږ سبسډي د جیب ورکو. مثال تاسو غوښه وګورئ نو به هر سره د واغینه ارزانه موږ سره الحمدلله خپل خشتق بخه داسې ماست دي نو د بهر نه موږ 30-40 روپۍ کیلو 50 روپۍ کیلو ارزان ورکو. داسې رویجی داسې غوړي هر یو شي کې موږ سبسډي ورکو. سبزی کې هغه هم تاسو کته شي بل د غریبانو باندې چې دی وخت سره څومره تکلیف دي نو هغه د مهنګایي بوج دی. نو زمونږ دا کوشش ده چې ان شاء الله موږ د خپل طرفه دا خدمت د یو کو او دا رمضان مبارک او مبارکه میاشت ده چې دې کې کم از کم یو ماشوم یا یو زمونږ یو بچی چې دلته راځي او سودا وړي یا زمونږ یو ورور یو مشر چې هغه ته موږ دا خپل طرفه دا موږ کې لهانیو کو چې نه په ملک پاکستان کې الحمدلله داسې خلک شته چې تاسو په درد باندې درمند دي او تاسو په غم باندې غمجن خلک ولاړ دي او ان شاء الله دا به موږ تا د مرګ کوو ان شاء الله. دا راته بس اخري تاسو کومه چې دا دومره د جذبه ګورم کنه د تاسو د ټیم او بیا عوامو ته ګورم نو سپاتې کېږي نو کنه بس ټول ختم شي. مطلب نه چې خریداري یا کوم څه نه خرید او فروخت ټول کېږي. یره جی کدا خرید او فروخت موږ ګورو کنه نو کومه دلته شل منه پای روډو اغم لګ دی کله چې کمه راځي صحیح او کمه پکې ډیر راځي ولې چې موږ دلته د 12 بجو پورې ټایم ورکړی نو دا دوه ته موږ ورسو خو موږ سره سودا کم شي ختم شي او کا دغه نه هم د جیب ته موږ وی چې موږ سبسډي ورکو دي کې موږ الکان پکې ډیر زیات مهنتونه کوي نو کم یو شیم چې ده موږ سره ډیر په وخت ختم شي خو موږ ال ډیر طاقت نه لرو او روزم وی د الکانم ستړي نو موږ وی چې د هر یو شی د ډبل وشي او ان شاء الله
الله کې دې شي چې د دغه کې مونږ نن سبا به یو میټینګ کوو اوس به ډاکټر شفیق امینی صاحب هم راشي نو مونږ دا غم ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې هغه د لارې مونږ ته خولي دي نو کېدای شي چې مونږ د عید بازار هم د ماشومانو دغه کې ولګو دا به د اختر یو تحفه ان شاء الله دا به د تحریک لبیک اکبرپور د طرفه د ټولو الحمدلله مضافات اکبرپور ته به دا زموږ د طرفه یو تحفه ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې دام وکړو چې مصروفیات او حالات داسې دي چې کوشش بخپل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه پهله خو مونږ تاسو انتهایی مشکور یو چې تاسو مونږ ټایم راکو او د لبیک سسته بازار ته تشریف وروړو. یقینا چې دا دغه علاقې قرب جوار د عوامو د لپاره انتهایی یو غټ ریلیف پیکیج دی. تاسو ته پته ده چې یو معاشي بحران شروع دی د ګرانۍ طوفان شروع دی او سفید پوش خلک غریب خلک کونډې یتیمانان چې کم دي سره مخامخ دي نو په دغه د ګرانۍ په طوفان کې مونږ د عوامو لپاره ریلیف یو پیکیج جوړو چې هغه د لبیک سسته بازار حواله سره چې پاغه کې مختلف اشیاء خوردونو شکم هغه د روټین مطابق زموږ استعمال کوي نو هغه انتهایی مناسب قیمت باندې ته ملاويږي نو الحمدلله دا دریم اتوار دی دریم سسته بازار دی او عوام چې کوم دي نو خوشاله دي خو مطمئن دي په هر یو شي کې چې کوم دی هغه ته فی کیلو 30 35 روپۍ چې کوم دی نو کمې ملاويږي دا سه بعضی شوزونه وي چې پای کې د 100 روپۍ فی کیلو چې کوم دی هغه ته کمې ملاويږي په هر ریټ نو یو کم دی او جی او چې کوم بهر مارکیټ کې ریټ وي نو تاسو کته شي دا ریټ لیست لګیدلی دي هغه کې واضح فرق تاسو ښکاری لګیږي جی دا دغه نوجوانانو کارکنانو خپل کاوش ته خپل مهنت ته د خپلو کې چې کوم دي شاندار یو دی کوي او دغه چې کوم دي سبسيډي دغه عوام ته ور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه سید خلیل شاه نائب چیرمن ویلیج 1 اکبرپورا او امیر یونین کونسل اکبرپورا د تحریک لبیک پاکستان. زه د عوام هم ډیر زیات مشکور یم چې ډیر سیستماتیک طریقه ده د زنانو بیل لار ده د نارینو بیل لار ده او زه خصوصي د اکبرپور چې څومره صاحب استعداد خلک دي غټ خلک دي مالدار خلک دي هغه نه دغه یو التجا کوم چې څنګه چې تاسو ته پته ده چې د تحریک لبیک پاکستان یونین کونسل اکبرپور طرفه دغه دریم سسته بازار هر اتوار باندې لګیا دی. زه ټولو ته دغه ریکویسټ کول غواړم چې موږ سره د شریک شي که موږ سره نه دي شریکېږي نو خپل ځان لا چې کم دی نو دغه یو سسته بازار دی قایم کول پکار دي چې دې کې ډېر خلک سفید پوشه دي ډېر خلک ډېر زیات پکې غریبانان دي څه پکې سفید پوشه دي چې چاته لاس نیولی نشي او زندگی دا ژوند تیرول ډېر ګران شوی دی ورته نو د هغې د خاطره موږ چې کوم دی دلته سسته بازار لګولی دی دې کې انتهایی څیزونه د مارکیټ نه کم ریټ باندې لګیا دي ملاویږي او دغه چې څومره عوام دي د اکبرپور او مضافات صرف اکبرپور نه دې سره مضافات او خلک هم راځي او دغه ریلیف ورته ملاویږي. دغه زموږ چې کوم د تحریک لبیک یونین کونسل اکبرپور زیر اهتمام دغه سسته بازار لګي نو دې حواله سره موږ دا ویل غواړو چې ان شاء الله زموږ میټینګ پې شوی دی او را روان یو 2 ورځې کې به بیا میټینګ کوو نو د عید چې کوم عید بازار به لګي هغې کې به ان شاء الله چې دې نه به نور به هم چې کم دی نو کم ریټونه مارکیټ نه به کم ریټ باندې به چیزونه ملاویږي. جی قدرمنو دغه ټایم کې تاسو کته چې پروګرام د کې عتیق شاه بای خبرو کې خلیل شاه بای خبرو کې د پروګرام مقصد صرف دا چې د اکبرپور لپاره دا یو ډېر ښه اقدام دی او یو ښه سوچ د تحریک لبیک ولې یو ښه سوچ وروړو یو ښه سوچ کړی دی چې د عوامو لپاره ډېره اسانتیا ده چې هغه په دې کې دا کم چې ارزان سيزونه دي مطلب مې دا دی چې کم نو ریټونه چې بهر دي هغه دلته کې چې د ډېر مناسب ریټ دلته کې چلیږي یو غریب سړی ته په یو مثال کے طور پر سبزی کې لشل روپۍ پاتې کېږي نو هغه به ډایرکټ دی خو راځي هغې ته په دې باندې ډېره فایده میلاویږي. اپریشیټ کوم دا ورکوم د دې د بازار چې کوم دی دا چې چا سوچ وروړی او چا چې د آیډیا وروړی ده او دا پروګرام چا شروع کړی دی قدرمندو پروګرام راغونډوم په دې هیله باندې چې کوم ځای کې موسیقي خاده آباد اوسئ بریالي اوسئ.